کوزدر افغان مهاجر کیمپ چکدره کې د دینزي اصلاحي جرګې د مشرانو په کوښښونو د دوه خاندانونو ترمنځ 8 کالو راهیسې روانه دښمني په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې مهاجر کیمپ قاضي جماعت کې د دینزي اصلاحي جرګې د صدر خواجه فیضالغفور په مشرۍ کې د یوې درنې جرګې تابع شوې وه چې پکې د اصلاحي جرګې مشرانو افغانستان پېښور نه راغلي او افغان مهاجر کیمپ چکدره کې مشته افغانانو مشرانو کشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. جرګه کې مشرانو ملزم فرق افغانستان نه راغلی ضیاءالدین د چا پلار ضابط سخي محمد مرحوم چې مړی کړی د مقتول فرق شیر رحمان محفظ الحق او هغې د خاندان نور ګڼ شمېر کشرانو او مشرانو سره په میله وهلو د صلح اعلان وکړو. د دوی دا واده د الله تعالی سره انشاءالله خالص د یو بل د الله د رضا دپاره معاف کو او آینده کې به انشاءالله موږ ته یو بل ته زړونو کې به داوالی نه ساتو او د یو بل د حقوقو خیال بس. د صلح په حواله د مقتول فاتح الله رور شیر رحمان او ملزم فرق ضیاءالدین وینا وه. الله دې تاسو موږ ټولو په منځ کې اصلاح راولي او انشاءالله ما نن اخواته به سره څه دغه نشته د کورنۍ د ورونو د بچو د ټولو په نمایندګۍ باندې زما د خوا نه دا ماف دي ما ماف کړي دي الله دې ماف کړي. بیا زیات خوشحاله یم چې داسې مشران او زما ترونه ټول موږ یې ماف کړو او دو د هلې ځلې وې چې موږ ته بخښنه وکړه الله دې ورله اجرونه ورکړي. د دینزي اصلاحي جرګې صدر خواجه فیضالغفور د چا په کوښښونو چې روغه شوې وه زیاته کړې ده. ډېر د خوشحالۍ او چې کوم دی د ویاړ مقام دی چې فریقین نن موږ د یو بل سره میلاو کړه. دواړو فریقینو خالص د الله تعالی د رضا دپاره یو بل معاف کړه. په دې کې چې کوم دی نه څه لالچ و نه څه ورکړه راکړه خالصتا لله دوی یو بل چې کوم دی خاصه د الله په نامه باندې یو بل وبخو او یو بل ته عفو او درګذر وکړو. جرګې ته د وینا په وخت افغان مهاجر کیمپ چکدرې شورا چیرمن عزت الله خان معلم محمد مصطفی مولوی ولی اکبر مولوی کفایت الله او نورو د دین اسلام په رڼا کې صلح پخا او دشمنۍ په بدو اثراتو رڼا واچوله او دې روغه کې په کردار ادا کولو د جرګې د مشرانو شکریه ادا کړه. وینا کوونکو وویل چې الله او د هغه رسول په صلح کې خیر یې دی کوم چې یو نه بدلیدونکی حقیقت دی. په دې وجه پکار ده چې ټول مسلمانان او په خصوصي توګه پښتانه خپلې مسلې جنگ جګړې دشمنۍ په صلح ختمې کړي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.